حیات آباد نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ نړوان دی ډېر خلک اجامت نه کوي وی لا قرباني نه ده شوې قربانۍ پورې منه ده د دې په هکله څه حکم دی نو په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې کله د ذوالحجې میاشت راوخیږي د لوی اختر میاشت راوخیږي او کم بنده د قربانۍ اراده کړې وي نو دې د نوکونه او ویښته نه اخلي چې د قربانۍ اراده یې وي نو نوکونه او ویښته دې نه اخلي دا یو حدیث مبارک کې دا خبر راغلی ده او دې کې فایده شته دا حج ایام وي او حاجان احرام تړلی وي نو د احرام په حالت کې په دې حاجانو باندې دا پابندي وي چې دوی به نوکونه او ویښته نه کټ کوي دا خو د مکې مکرمې د حاجانو طریقه شوله اوس په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د دغه حاجانو سره مشابهت وکړي دوی نوکونه او ویښته وانخلي دوی له هغه ثواب الله ورکوي کوم چې په مکه مکرمه کې د حج احرام تړونکي حاجانو ته ورکوي نو دوی به د عام مسلمانان چې قرباني کول غواړي نو د ذوالحجې د میاشتې ختو نه پس قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښته دې نه اخلي یو مستحب طریقه ده ثواب پکې شته البته کومو خلکو چې نوکونه او ویښته دومره غټ شوي وي چې ذوالحجه راغلله او د دوی 40 ورځې پوره شوي چې نوکونه ویښتې نه دي اغوښتې دا خلک نوکونه او ویښته اغوښتي شي ځکه چې د 40 ورځو نه وروستو نوکونه او ویښته ساتل ګناه ده